الله جل شانه را باندې لارې داسې خلاصې کړې، د رزق را باندې داسې باران وکړو، داسې باران چې وایي ما خو پرېږده وایي خپل ګاونډیان هم زما سره په مزو کې شو. یعنی الله دومره رزق دومره مال حال را کړو چې ما نه به اضافي او ما به خپلو ګاونډیانو کې تقسیمولو. نو یو صحابي راغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل د رزق د تنگۍ شکایت وکړو او ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل لارې را باندې بندې شوي دي چې په کم طرف ځم هغه لاره را باندې بندېږي، د رزق په تنګسیا کې راګیر یم او داسې حالت مې دی لکه موږ تاسو پښتانه وایو چې کم سیز ته لاس اچوم هغه سیز راپسې له بیخ نه راوځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ای زما صحابي دو خبرې درته ښیم، عمل پې وکړه، انشاءالله الله جل شانه به حالات مکمل بدل کړي. هغه دوه کارونه یې ورته څه وښودل، ډېر آسان او سمپل. ورته وایي چې کله کور ته ننوځي په خپل کور والو باندې سلام کوه. عام خبره ده زموږ استاسو په نظر کې او الحمدلله موږ یې کوو، او که څوک یې نه هم کوي نو ډېر یو ښه عمل دی د کور د برکت دپاره، د مصیبت د تکلیف او د اتفاق او اتحاد د ټولو خبرو دپاره سلام یو ډېر بهترین څیز دی په خپل کور والو باندې کول. که تاسو خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپل بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق دویم ورته وایي کله چې خپل کور ته داخل شي سلام دې وکړو، د سلام نه پس په ما باندې درود او سلام وایه. نو دغه صحابي وایي چې ما دا عمل شروع کړو، کور ته به چې ننوتم سلام به مې وکړو په خپل کور والو باندې او ورپسې به مې درود او سلام په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وویلی. نو وخت تېرېدو الله جل شانه را باندې لارې داسې خلاصې کړې، د رزق را باندې داسې باران وکړو، داسې باران چې وایي ما خو پرېږده وایي خپل ګاونډیان هم زما سره په مزو کې شو. یعنی الله دومره رزق دومره مال حال را کړو چې ما نه به اضافي او ما به خپلو ګاونډیانو کې تقسیمولو. نو څه وخت پس بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضرېږي او ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات مې ډېر زیات بدل شوي دي او د رزق را باندې داسې الله لارې خلاصې کړي دي، داسې رزق را باندې راورولی دی چې زه خو پرېږده زما ګاونډیان هم زما سره په مزو کې دي. نو په دې واقعه کې په دې د صحابي په دې عمل کې زموږ ستاسو لپاره ډېر لوی درس دی. که چېرته موږ او تاسو هم د رزق په تنګسیا کې راګیر یو، په مشکلاتو کې راګیر یو، نو پکار دی چې موږ او تاسو دا دوه عملونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وښودل دا په خپل عمل کې راولو، ورسره د مونځ او اودس پابندي کوو، د ذکر اذکار، د تلاوت، انشاءالله العظیم الله به حالات مکمل بدل کړي.